الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبوب دیدن دپارا زمحشر تا خوشالے گم، محبوب دیدن دپارا زمحشر تا خوشالے گم، چه دلبر پکلی دیشی دا محشر اختر زمالے. او دا جانان پا مہمانے کی بدزلو وخیوری تیپرم، دجانان پا مہمانے کی بدزرو وخیوری دیکرم پا مولا میری قسم بھی شفیق گنر زمادے. مدینی منورے کی چزیبا دلبر زمادے، دفراق پا درد و غمی زر پر ہر زمادے. پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے، پا مولا میری قسم بھی دا صحیح خبر زمادے. ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کرم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کری رب، دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کری رب، پا ہر نفس قسم پر ربتا قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، وید تکرار پڑے تعظیم دا حق بیان محبوبہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے قدردانوں، مشرانوں، کشرانوں، رب کریم اور رب العزال لاکھ لاکھ شکر ملی چمنگل تاسوی دور جہان دا سردار آقا نامدار اخبر امت غفار اخبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امت کی مؤمنان مسلمان پیدا کری. الحمدللہ. ستاسولاندے میں قرآن عظیم الشان مختصران لیکن دیر زیادہ مقدس حصہ تلاوت کرا. شدیک اللہ کریم جل جلالہ شروع و واجبت عشق و محبت کا انداز کرا. رب العزال فرمائی: فلا وربک لا یؤمنون. اللہ جل جلالہ قسم خری نو قسم پا کم انداز باندی خری. محبوب علیہ السلام فلا وربک، محبوب علیہ السلام زماد استا پا رب باندی قسم میں، یعنی آغا قسموننا مستغنی و بے پروازات چکلم قسم خری او پس خبر باندې قسم خوري دا خبر اهمیت تم اشاره وی
او چې په چا باندې قسم خوري د هغه څیز عظمت ته اشاره وي. اوس دا خو مونږ قرآن کې وینو ځای په ځای باندې چې الله جل جلاله کله د کریم آقا صلی الله علیه وسلم په کلي په ښار باندې قسم خوړلی دی او فرمایلی دی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کله د محبوب علیه الصلاة والسلام په والضحا رخسار باندې قسم خوړلی دی فرمایلی دی والضحا. کله په تور زلفو باندې قسم خوړلی دی فرمایلی دی واللیل اذا سجا. او کله د محبوب علیه الصلاة والسلام په عمر مبارک باندې قسم خوړلی دی فرمایلی دی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. کله د مدینې منورې د جانان چې چرته تللی دی وانت حل بهذا البلد نه علماو دقه معنا اخیستې ده چې چرته حضور تللی دی الله په هغه ځای باندې قسم خوړلی دی. کله د حضور علیه الصلاة والسلام ما زاغ البصر یاد کړي دي. کله د حضور علیه الصلاة والسلام د معراج عظمتونه بیان کړي دي. کله د حضور علیه السلام د علم نشرح سینې تذکره کړې ده. مگر یاد ساتئ عزتمندو دلته الله قسم خوري په خپل ذات باندې په خپل ځان باندې. نو دا د عشق او د محبت ناشنا انداز دی چې په خپل ځان باندې قسم خوري په هغې کې هم په درمیان کې د مدینې منورې جانان مبارک راولي او په هغې کې هم فرمایي فلا وربک محبوبه زما د ستا په رب باندې قسم وي. محبوبه زما د ستا په رب باندې قسم وي. قسم الله جل جلاله خوري په ځان باندې مگر په هغې کې هم حضور علیه السلام مبارک مینس کې راولي. علماء کرام ځکه فرمایي چې کله انسان دعا کوي د الله جل جلاله نه څه غواړي د رب لاعزال ته وسیله پیش کوي او دعا کوي نو په هغې کې پکار دا ده چې انسان هغه دعا کې د الله جل جلاله عظمت او شان بیانوي نو په هغې کې د وسیله او خاطر د مدینې منورې د جانان مبارک راولي او داسې دی وایي چې یا رب ذوالجلال ته هغه ذات چې د دواړو جهانو سردار دې پیدا کړی دی د دواړو جهانو سردار ته رب نو یا رب محمد صلی الله علیه وسلم اے د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ربه زما دا کار آسان کا. اے د دواړو د جهانو د سردار پروردگاره زما دا کار آسان کا. یعنی حضور علیه الصلاة والسلام وسیله چې څنګه الله مونږ ته طریقه ښودلې ده قسم په خپل ذات باندې خوري نو حضور پکې مینس کې راولي. نو مونږ هم چې کله رب یادو د هغه نه څه غواړو حضور پکې مینس کې راولو. ایمان او عقیده مو دا ده چې د دې په خاطر او په وسیله به الله زموږ سوال قبلوي چونکې دا خاطر او وسیله الله ته دومره ګرانه ده. ځکه عزتمندو د محبوبه زما د ستا په رب باندې قسم وي. عاشق صادق ځکه فرمایي ستا په جمال کې په والله ښکاري جمال د مولا زه د جمال د مولا څه وکړم تعبیر یا نبي او ته شهنشاه دو عالم زه ستا فقیر یا نبي د عاجزۍ کچکول پلاس ولاړ دلګیر یا نبي او د خدای د پاره خپل فقیر بیا مدینې لبوزه د خدای د پاره خپل فقیر بیا مدینې لبوزه هجران په بیا کړو پېښور مثل سهیر یا نبي او د رب د لوري ازلي برخه بیا موندله محمد امین چې ستا نعتونه کړل تحریر یا نبي. الله جل جلاله قسم وخوړو په څه باندې فلا وربک محبوبه زما د ستا په رب باندې قسم وي چې لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اے کریم آقا مبارکه دا ستا امتیانو ته زما دا پیغام ورسوه چې تر هغې وخته پورې د ایمان خاوندان نشي جوړېدی چې اے کریم آقا چې تر څو پورې د خپلو ټولو معاملاتو خپل ټول معاملات دنیوي دي اخروي دي د تجارت دی کاروبار دی دنیاوی چې څه قسمه معاملات دی مدینه منورې کریم آقا چې تر څو پورې په هغه هر څه کې خپل ځان تا ته نیس پارلی هغه ټول معاملات تا ته نیس پارلی گویا کہ اسلام ته نیس پارلی ته پکې منځ کې حکم نه مقرر کړي نو کریم آقا مبارک زه قسم خورم او په قسم کې تا په منځ کې راولم چې لا یؤمنون دا خلک چر ایمان خاوندان نشي جوړېدلی. اوس عزتمندو ځینې خلکو خو د نن زمانې دور سره هغې خو وی ایمان صرف د اعتقادیاتو نوم دی بس چې دومره دی وی چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر
والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت چې دا دی اوې بس دا مومن به اشیاء دي په دې باندې د ایمان راوړ نو بس ایمان نوم د دې سیزونو دی باقی په جون کې چې ته جون تیرې نو ته به د دنیا رسم ته ګورې ته به د هغې مطابق چلېږي ته به رواج ته ګورې او ته به چې کوم دی دا کوې ته به دا کوې ایمان خو ستا شته په الله باندې د هغه په رسول باندې دا د نن زمانې چې کوم لیبرلیزم سوشلیزم او چې دا کوم ملحدین دي هغې خلکو له دا سوچ ورکوي دا د الحاد لومبنۍ پوړی ده پوهېږئ دې باندې دا د الحاد لومبنۍ پوړی ده په دې پوړی باندې بیا ورو بره انسان خیږي بیا ملحد کېږي بیا اخر کې د الله د ذات نه ورپسې چې کوم دی انکار وکړي هغه پوړو باندې راخېجولو دپاره څه وایي بس تا خو د ما شته په الله باندې او د هغه په رسول باندې ایمان نورې خبرې چې ورته کوې نو هغه بیا جدت طرف ته مایل دی هغه وایي نه زمانه ډېره ماډرن شوې ده ماډرنزم دا دی سوشلیزم دا دی لیبرلیزم دا دی چې ته به داسې کوې ته به داسې کوې بس ما شته الله باندې او د هغه رسول باندې ایمان او زه الله یو منم او د هغه رسول منم او تاسو پکې دا جوړې کړي دي تاسو پکې دا د حق خلکو خبرې دي چې کوم خلک لومبنۍ پوړی اخلي د لادینیت طرف ته اوس چې کله اسلام نوم صرف د دې نه دی بلکې چې ستا عدالتي فیصلې وي او هغه عدالتي فیصلې تا اسلام ته ونه سپارلې د الله او د هغه رسول ته ونه سپارلې ته مؤمن نشې جوړېدلی چې ستا د دنیا د کاروبار اصول دي او هغه اصول ته الله او هغه رسول ته ونه سپارل او تا وایې چې نه نه دا زه په خپلو اصولو باندې کومه او په دې کې دا حرام او دا حلال چا راوستي دي او دا خو چې کوم دی بس اسلام خو ما کلمه ویلې ده الله قسم خوړلی دی مؤمن نشي جوړېدی چې تر څو پورې تا خپل ځان بلکې د ایمان په حلاوت باندې د ایمان په خوږوالي باندې حضرت سال رضی الله تعالی عنہ فرمایي من لم یر نفسه فی ملک الرسول ولم یر ولایته علیه لم یذق فی جمیع احواله لم یذق حلاوت سنته چې چا خپل مکمل ځان په ټولو حالاتو کې چې چا خپل ځان په ټولو حالاتو کې محبوب ته ونه سپاره خپل کریم آقا ته ځان ونه سپاره په هر حالات کې د ایمان د خوږوالي ذایقه ونه څکله دی هسې لګیا دی زه مؤمن یم زه مؤمن یم کومه ذایقه چې ده چې هغه خپل ټول مال خپل ټول دولت خپل بچي خپل ځان خپل معاملات تجارت کاروبار غم خوشحالي دا هر څه خپل محبوب علیه السلام ته وسپارې چې دی کې زما خپل اختیار نشته چې ما ته اسلام څه وایي ما ته الله څه وایي د هغه محبوب څه وایي زما عقل یې مني او که نه مني زما سوچ وجدان او فکر یې مني او که نه مني که عقل پکې ګټه ګڼي که عقل پکې تاوان ګڼي چې زما حضور ما ته ویلي اسلام ما ته ویلي دي زه دغې ته نه ګورم زه اسلام ته ګورم ما خپل سر ټیټ کړی دی دا اک حالات دي عزتمندو چې چا خپل ځان په ټولو حالاتو کې الله او هغه رسول ته وسپاره دی به بیا الله د ایمان په حلاوت او خوږوالي باندې پوهیږي او چې یو انسان په هره خبره کې خپل عقل چلی خپل ځان چلی خپل سوچ چلی او نه دا داسې دي دا داسې دي هغه یو قدم هم بیا مخکې نشي تللی په دې وجه باندې عزتمندو دا خبره ځان سره مکمل طور باندې یاد وساتئ چې هغه انسان کامیاب دی هغه انسان ته الله جل جلاله کامرانی ورکړې ده چې کوم انسان خپل ځان شریعت ته وسپاري چې کوم سړی خپل ځان اسلام ته وسپاري کوم سړی خپل ځان الله او هغه رسول ته وسپاري او خپل ځان پکې ورک کړي بابا جی مبارک په ولې داسې فرمایل په هره معامله کې چې تاسو چرته هم د اشعارو مفهوم ته وګورئ مفهوم یې همدغه دی چې تا نه وینم جهان څه کړم محبوبه ستا شیدا یم نور خوبان څه کړم محبوبه او ګرمې اوښکې ستا له شوقه وروم پېږنې زه به دا چشمان څه کړم محبوبه چې پرې ستا د محبت غافل کېږم زه هغه خپلوان دوستان څه کړم محبوبه زه هغه خپلوان دوستان څه کړم محبوبه او هر زیارت لره چې زم مقصد مې طی هر زیارت لره چې زم مقصد مې طی زما څه غرض د بل چا په مزار کې هسې خوښ یم ستا د مینې په انګار کې چې به هسې خوښ بلبل نه وي ګلزار کې او کومه ورځ چې فدایان تا ته شمېرل شي ستا په مخ مې رب حساب کړه دغه شمار کې په محمد امین بلا شکه په غم وي خو تازګي دي وي هر دم ستا په رخسار کې ځکه عزتمندو چې تر څو حضرت سال رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي چې خپل ځان او خپل ټول معاملات ونه سپارې د مدینې منورې جانان مبارک ته تا د سنت و شیریني ونه سکله تا د سنت و خوږوالي ونه سکه تا د ایمان د خوږوالي نه ناخبره شوې
ذکر اللہ جل جلالہ فرمائی فلا وربک لا یؤمنون، اے مدینہ منورے کریم آقا زما دستا پر رب باندے قسمی پر خپل ځان قسم خوري تر هغه وخت پورې دوی مؤمنان نشي جوړې دي حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر سو پورې چې د دې منځ کې کوم معاملات دي پاغي کې تا حکم او تا فیصله والا جوړ نه کی چې تو سوچ چې نه په دې فلانی چیز کې فیصله دا به قرآن نه کوي، دا به حدیث نه کوي، دا به د فلانی رواج کوي، هغه فیصله زه نه منم، دا الله او د رسول فیصله پکې زه نه منم، دا زمونږ د کلي هغه چې کوم رواج او مزاج دی زه به دا منم. یو خو یو انسان هغه انکار نه کوي چې نه زه د الله او د رسول د فیصلې نه انکار کوم، یو انسان یا وایي چې نه زه پکې دغه فیصلې د سره منم نه، دی کې شریعت څه وایي، دی کې قرآن څه وایي، دی کې رسول څه وایي. زمونږ اکثر معاملات داسې وي د زنانو په حق کې بالخصوص چې کوم هغې د وراثت حق دی په هغې کې خلک څوک هم شریعت ته نه ګوري، څوک هم شریعت ته نه ګوري، بلکې بعضې خلک خو دومره بې باکۍ کې مخکې لاړ شي چې ورته شریعت مخې ته کوي، وایي زه مړه زه په دغې باندې خبره نه کوم. او بیا عزتمندو څه چل دی ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، چې بیا قرآن الله او رسول دله څه فیصله وکړي د هغې باره کې دا هم نه چې د هغې باره کې ته وایې چېرې دا فیصله خو ما سره داسې وشوه، دا خو داسې پکار وه، بس چې د الله او رسول دله فیصله وکړه سر تسلیم هم شي، سر ورته انسان ښکته کړي چې د الله فیصله ده، د هغه د رسول فیصله ده، د قرآن فیصله ده، د شریعت فیصله ده، دې کې زما څه چلېږي، دې کې زما څه خبره ده. د دې شان نزول کې یو یهودي چې کوم دی څه مسله پېښه شوه، هغه یهودي چې کوم دی څه چل وکړه د یو مسلمان سره، یهودي ورته وی چې بیني و بینک محمد صلی الله علیه وسلم، زما او ستا په منځ کې په دې فیصله کې د الله رسول دی. یهودي و خو ورته پته وه چې دا کریم آقا هغه عدل ذات دی، د ده د انصاف هغه چرچي دي چې دا چا سره بې انصافي نه ده کړې، د ده عدل و انصاف په هر طرف باندې خور دی. حتی د حضور علیه السلام بارک کې راځي چې کله کریم آقا مبارک ماشوم او د قبیله بنو سعد ته لاړ، او قبیله بنو سعد کې حضور علیہ السلام د رضاعت ورځ شپې تېرېدې، نو زمونږ استاد مور بی بی حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ، هغې مبارک چې کله کریم آقا مبارک رضاعت کو په دغه وخت کې حضور علیہ السلام دا مبارکه فرمایي چې کله جانان مبارک د ماشوموالي په عمر کې چې کله ما خپل سینې ته واچو نو حضور علیہ السلام د ښي طرف په وسکل، خو چې کله ما ګس طرف ته واچو کریم آقا مبارک نسکل. ما ډیر کوشش وکړ حضور مبارک ته ما وی جوړ حضور علیہ السلام نور سکینه مور شو، خو چې ما بیا چې کم دی سوکل ما بیا ښي طرف ته حضور مبارک بیا چې کم دی په وسکل، وی ما په اکه وخت کې چې کم دی دا یقین راغی او دا مې سوچ راغی چې دا جانان مبارک هغه هستی ده چې دی مبارک د دې وخت نه چونکې برکات خو ما په لاره باندې لیدلي چې زما هغه لاغره اوښه چې هغې قدم نشو اغستی، هغه تلې نشو، زه د ټولو نه رستو پاتې ومه، په ټوله قافله کې زما اوښه د ټولو نه رستو وه، د ټولو نه کمزورې وه، خو چې کله زه د ټولو نه رستو لاړم او د ټولو نه رستو زه ورسېدم او هلته چې کوم دی ما خپل کریم آقا مبارک الله زما قسمت را بیدار کو او حضور مبارک د ټولو نه اخر پاتې شوی او څوک په دې وجه باندې نو ورغلی چې حضور علیه السلام مبارک چې کوم دی په والد محترم نشته، موږ له به خلک بیا هغومره انعامات او پیسې رانه کي او زه ورغلم او زما قسمت چې کوم دی را بیدار شو او ما ته د مدینې منورې جانان ملو شو، نو برکات خو ما د هغه وخت نه لیدلي وو چې کریم آقا کله ما په اوښه باندې کېنو، زما هغه اوښه چې تللی نشو کولی د ډېرې زیاتې کمزورۍ د وجې نه، قافلې والا راته وی دا ستا په اوښه باندې څه چل شوی دی، ځکه چې زما اوښه الله د حضور په برکت باندې دومره توانا کړه، دومره طاقت ورکړه چې زما اوښه د ټولې قافلې والو نه مخکې مخکې بیا روانه وه. ما ته قافلې والا وی دا هغه اوښه نه وه چې هغه مونږ پرې راغلي چې ته مونږ سره یو ځای راغلی وي، ته خو وروستو پاتې وې، وی ما وی چې اوښه ما هغه د خو سوار پې داسې الله جل جلاله راکړ، دا د کریم آقا مبارک برکت و. حضور به چې کوم څاروي له به چې حضور علیه السلام خپه مبارک هم یوړه، صحابه به راله قربان زما دا اس چې دی دا د تلو نه دی او دا کمزوری دی، حضور علیه السلام مبارک به وله په خپه باندې څه ته چې مونږ لته وایو، حضور علیه السلام مبارک به وله خپه مبارکه داسې یوړه چې خپه به یې وله یوړه، صحابو به فرمایل چې هغې اس به بیا څوک چې کوم دی اسونه هغه دومره تیز شو چې هغه بیا د راړولو نه و. نو چې ما خو برکت لیدلی و چې کله حضور علیه السلام مبارک زما د ګس طرف په نه انکار وکړو، ما ته په اکه ټیم کې چې کوم دی ذهن ته راله چې چونکې دا هستی د برکت والا ده،
دا عادل دے، منصف دے، دا مبارک چرته د سکیدی شي دغه حصہ د خپل رضائی رور دا. حضور علیہ السلام مبارک انصاف کوي، د خپل رضائی رور پہ نسکی خپل حصہ پہلی مبارک دا د حضور علیہ السلام مبارک د ماشوموالی نه انصاف دی. نو هغه ته پته وه چې حضور له فیصله یو سو، بس فیصله خو زمونږ بیا په انصاف باندې وی، چونکې په دغه مسله کې دغه فیصله کې یهودي په حق باندې و. نو چې ده ورته دا ووی چې بیني و بینک محمد صلی الله علیه وسلم، نو بل چې هغه منافق و، نو هغه منافق وی چې نه زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم دی حضور نه، زما او ستا په منځ کې به کعب بن اشرف یهودي وي، یعنی دا فیصله به مونږ په کعب بن اشرف باندې کوو. او کعب بن اشرف چې دی دا یهودي گستاخ چې حضور علیہ السلام مبارک بیا د خلاف چې کوم دی صحابي ولېږه او ورته ویې لاړ شه د ده سر ماله راوړه، من لی بکعب بن اشرف، ورشه ماله د ده سر راوړه. د ده هغه چې کومه قلعه ده هغه اوس هم د مدینې منورې نه بهر داسې کمزوري حالت کې موجوده ده، دیوالونه میوالونه راغورځېدلي دي، خو قلعه یې شته دی. د هغه وخت کې په یهودو کې دا د یهودو یو ډېر لوی مشر و، او ده به چې کوم دی وینځې ساتلې وې یا به د ګستاخي د حضور علیه السلام مبارک کوله. بیا صحابه لاړل، حضرت محمد بن مسلم هغه لاړو د ده سر یې چې کوم دی قلم کو. آغا یهودی هغه د خپله فیصله کې الله جل جلاله آیات کریمه نازل کړ، فلا وربک لا یؤمنون. اے کریم آقا مبارکه چې تر څو پورې دوی فیصلې په تا باندې نه کوي او تا خپل حکم نه مقرروي، تا د خپلو ځانونو مالک نه مقرروي، تا د خپلو معاملات تا ته نه در سپاري، نو که د ایمان دعوی کوي د ایمان دعوی ټیک نه دي. ایمان دعوه به هله صحیح وي چې کله په ټولو معاملاتو کې تا خپل حکم او فیصلې والا ومني. اوس راشه عزتمندو لږ د موجوده حالاتو ته وګورئ، موجوده حالاتو ته وګورئ. مونږ خپل معاملات چاته سپارلي دي؟ مونږ خپل معاملات کوم ځای ته وړلي دي؟ زمونږ څه حال دی په دې وخت کې؟ آیا مونږ د یهودو او د هغې اهلکارو ته خپل د ټول ملکي معاملات نه دي سپارلی؟ زمونږ ټول معیشت، زمونږ ټول اقتصادي صورتحال، زمونږ د ټول صرف د یو کس د یو کورنۍ د یو کلي د یو محلې د یو ضلعې د یو صوبې د یو حلقې نه، مونږ د خپل ټول وطن د خپل ټول معاملات IMF ته ورسپارلي دي. ټول معاملات هم د یهودو په غېږه کې ښودلي دي او د یهودو په حق حکمونو باندې زمونږ چې کوم دی څه کېږي، ریټونه اوچتېږي، ریټونه ښکته کېږي، د هغې په حکم باندې او د هغې په شرایطو باندې زمونږ او ستاسو چې کوم دی ټیکسونه سیوا کېږي، ټیکسونه کمیږي. چې څه هغې ووي چې دا د سیوا شي ابه خامخا دلته ته منې، هم د هغې په پیسه باندې که هغې دله قرضې درکوي، دومره ځان ته محتاج کړی چې مونږه په خپلو ټولو فیصلو کې هغې چې کوم دی د خپل ځان مشران مقرر کړه. عدالتی نظام هم ټول لاړ میکالې ته وسپاره. د قرآن او د حدیث مطابق فیصله نه ده، د جج په وړاندې د اعلی عدلیې د جج په وړاندې چې کله د وکیل ناموس رسالت د غازی ممتاز حسین قادری په کیس کې خبره وکړه او ورته وویل چې ان الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا. هغه څوک چې د الله او د هغه رسول ته ضرر وررسوي، تکلیف وررسوي، نو هغه جج ورپسې په خندا شو، ورته ویې دا ته څه ګډې وډې وې، الله او رسول ته هم ضرر رسي، الله ته هم ضرر رسي. یو گویا کې مونږه چې کوم نظام جوړ کړی دی هغه نظام هم په عجیب انداز باندې دی، په هغې کې شریعت باندې فیصله نشته، د الله او د هغه د رسول په قانون باندې فیصله نشته. ورنه که فیصله وی غازی ملت شهید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری به پانسۍ ته نه وی رسېدلی. زه نن هم عزتمندو سوچ وکړم بعضې وخت کې انسان حیران پاتې شي چې دا زمونږ معیار کم معیار دی چې چا غازی ممتاز حسین قادری چې کوم دی پانسۍ ته ورسو او چا د حضور علیه السلام دغه عاشق چې کوم دی پانسي کو، هغه نن هم زمونږ هیروګان او مشران دي چې چا ورته قاتل ووی هغه ته نن هم موږ خپل مشر وایو، چې چا چې کوم دی علالاعلان د کلو ورځې په یو دومره کیس باندې چې کروڑونو مسلمانان په روډ باندې او زرګونو مسلمانانو لکونو علماو دوی ته چې کوم دی حل د دې مسلې بیان کړی چې راشه د حضور په فیصلو باندې فیصله وکړئ، راشه د صحابه په فیصلو باندې فیصله وکړئ.
چې کله هم داسې کار شوی دی او فیصله راغلی ده که حضور له راغلی ده حضور هغه خون معاف کړی دی پوهېږئ دې باندې کریم اکا هغه خون معاف کړی دی ویلي دي چې دا بې ځایه لاړه ځکه چې چا د حضور علیه السلام ګستاخي کړې ده نو حضور علیه السلام مبارک چې دی دا د هر امتی دپاره هر امتی څنګه مثلا یو پلار دی او هغه پلار چې کوم دی ستا څوک راولګېدل او هغه پلار یې دله څه کو یې دله قتل کو پوهېږئ دې باندې پلار یې دله قتل کو نو بچو کې که هر یو بچی راولګېده که مشر راولګېده که کشر راولګېده که منځنی راولګېده چې هر یو و او هغه د خپل پلار بدل واغسته نو دې ته شریعت کې څه وایي قصاص ورته وایي پوهېږئ دې باندې دې ته شریعت کې څه وایي قصاص وایي نو نبی چې دی د خپلو امتیانو دپاره حضور علیه السلام خو حقیقي پلار د چام نه دی زمونږ او ستاسو کې د سړو نه د حضور علیه السلام ماشوم بچي شوي او د ماشوموالي په حالت کې وفات شوي د سړو نه حضور علیه السلام مبارک پلار د چام نه دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله مگر د الله جل جلاله رسول دی مطلب دا چې روحاني پلار دی د ټولو امتیان چې دي دا په منزله د روحاني بچو دي که په کله د نبي ګستاخي وشوه نو په دې خدا خو مسلمه خبره ده چې د انسان واجب القتل دی د انسان څه دی واجب القتل دی اوس په امتیانو کې چې کم امتی م راپاسېده کم یو امتی م راپاسېده دا نشته چې دا د یو خاص امتی د هغه ډیوټي ده او صرف هغه به دا کار کوي دا بل به نه کوي امتیانو کې که کم امتی م راپاسېده او د خپل نبي د ګستاخ بدل یې واغسته نو ګویا کې د بدل واغسته د خپل نبي د ګستاخ شریعت کې په دې امتی باندې اوس چې کوم دی دا نشته چې بل سړی به راپاسي ده ته به وایي تا دا کس ولې وجلی دی اوس به زه تا وجنم بس د هغه وینه تویول لازم او دا په ټول امت باندې لازم چې کم یو راپاسېده او دا ډیوټي وکړه د ټول امت غاړه خلاصه کړه ممتاز قادری د امت غاړه خلاصه کړې وه پوهېږئ دې باندې ممتاز قادری څه چل کړی د امت غاړه خلاصه کړې وه باوجود د هغه لاړه پانسۍ ته هغه پانسي شو ولې مونږ خپلې فیصلې الله او رسول ته نه دي سپارلې مونږ خپلې فیصلې قرآن ته نه دي سپارلې مونږ شریعت خبره چې راله 2 میاشتو نه سیوا وشوې او یو ورځو ته خبره چې کوم دی قریبه د غالبا او یو ورځې او یو ورځو نه کشمیریان مظلومان گیر دي مونږ خپل ټول معاملات اقوام متحده ته وسپارل مونږ هلته لاړو مونږ هغې تقریرونه وشو به ډېر غټ کار وشو چې تر څو پورې د معامله خپله په خپله الله او رسول ته نه سپارلی معامله نه حل کېږي ته لاړې اقوام متحده ته د معامله وسپارله سوال نه پیدا کېږي مسله حل شي او یو کال وشو مونږ هغې ته دا معامله سپارلې د حل شوې ده جواب راله راکړئ 11 قراردادونه پراته دي په ځای باندې چا ذکر کړی دی چا نوم اخیستی دی په هلته کې چې هغې وایي چې او دا که د عیسایت مسله وي دا به په یو ورځ کې حل وي مونږ قرآن ته شا کړه مونږ حدیث ته شا کړه الله رسول فرمایي چې دا ستاسو دشمنان دي دوستان مو نشي کېدی چې تر څو تاسو مسلمانان یې مونږ وی نه نه دا زمونږ دوستان دي به مونږ له مسله حل کوي دا به مونږ له کشمیر ازادوي چې الله رسول وایي چې نشي دوستان جوړېدی الکفر ملت واحده کفر ټول یو ملت دی زما او ستا دپاره یو دي او الله رسول وایي لن ترضى عنک الیهود ولا النصارى تا نه نشي رانیز راضي کېدی چې تر څو ته یهودي شوی نه تر څو ته عیسایي شوی نه مونږ وایي نه دا به زمونږ مسایل اسانوي نو څه چلو شو څه چې الله رسول وایي هغه مو نه که شریعت وایي چې د ظالم ګریوان ته به لاس اچوي شریعت وایي چې د ظالم نه به تپوس کوي د حضور زندگی په دې باندې گواه ده چې په خپله میدان کې جهاد ته راوتلی دی 74 پیرې چې کوم دی خپل صحابه کرام لیږلي دي 47 پیرې په دې کې یوازې صحابه تللي دي 27 پیرې د مدینې منورې جانان مبارک په خپله باندې میدان ته راوتلی دی ظالم چې راغلی دی د ظلم تپوس یې نه کړی دی یو سوداګر تجارت کوونکی راشي نوم ابو جهل باندې پیسې وې مدینه مکې معظمې ته راغې دا ټول ابو جهل مشران ټول ناستو د ده چې کوم خپل فورس ټول ناستو عتبه شیبه یو بل
هغې ټول راغې دي ته وې چې یاره زما په ابوجهل باندې پیسې دي دا پیسې به دې ماله څوک واخلي نو دوی ورته دغه د وجه نه چې راشه مونږ ته به یو مکمل وشي ابوجهل خو داسې سړی دی چې دی خو د چا خاطر نه کوي او دته به سید الوادي وي د وادی سردار به ورته وي نو زه راشه مونږ به حضور له ولیږو او دی به ورته ووایي حضور به ابوجهل له ورشي ابوجهل به چې کوم دی یو څو خبرې وکړي حضور ته زمونږ به زړه یخ شي کنځلې به وکړي هغه راشي ته دی وایي هغه شخصیت چې ناسته دی ورشه دغه شخصیت له دی به ستا مسله حل کړي راشي په دې طرف باندې را روان شو حضور له را روان شو دی ورپسې شاته خپل کس راولېږه چې ته ورشه او چې کله ابوجهل له حضور ورشي او ابوجهل ورته کمې کمې کنځلې وکړي بدې ردې ووایي سپکې سپورې ووایي هغه ټولې بیا مونږ ته ووایه مونږ ته ورله خندا یوه مکمله وشي راشي راغی حضور ته یې زما په ابوجهل باندې پیسې دي او زه چې کوم دی مسافر راغلی ما او زما دادرسي کول پکار دي کریم آقا مبارک دا د اسلام حسن دی حضور مبارک د لاسه ونیو به را روانې کړ او د ابوجهل دروازې له راغې او چې کله حضور علیه السلام د ابوجهل دروازه وټکوله او وی فرمایل انا محمد فخرج الیه دروازې ټکول داسې و چې په ابوجهل باندې چې کوم دی رپرپې راغی حضور علیه السلام له الله ډېر لوی روب ورکړی کریم آقا فرمایي دا زما خصوصیت دی چې الله بل نبی له نه دی ورکړی اکا خصوصیت دا دی چې ماله الله جل جلاله د یوې میاشتې په مسافت کې یوې میاشتې مسافت کې دومره روب یې راله راکړی دی چې زه دلته یم زما دشمن چې د یوې میاشتې څومره مسافت انسان پکې سفر کولی شي زه دلته یم توره مثلا ما سره دلته په لاس کې وي یوې میاشت په مسافت کې لرې چې زما دشمن ولاړي هغه دومره یریږي هغه وایي جوړ دا توره چې دا زما په دې مری باندې پرته ده ماله دومره لوی الله جل جلاله روب او دبدبه راکړې ده اوس ابوجهل خو ځان ته څه وی چې راووته څنګه او څنګه راووته دروازه یې کولاو کړه کریم آقا مبارک ورته وایي ورشه شابه د حق راوړه د ده چې تا باندې کې مې پیسې دي هغه راوړه ابوجهل دومره اجازت واغسته چې دومره اجازت راله راکړه چې کوره پورې ځم دننه ځم او هغه مال راوړم او وله ورکوم بهر د کفارو نماینده ولاړ دي ګوري چې اوس به ابوجهل کنځلې څنګه کوي اوس به ابوجهل بدتمیزۍ څنګه کوي اوس به ابوجهل چې کوم دی څه کوي بدماشۍ څنګه کوي چې زه هغې له لاړ شمه هغه چې وکتل ابوجهل اوتر را روان دی چې څومره مال یې دنه اغوستی هغه ټول یې وله ورکړو بس واپس په یره باندې کور ته ننوته دا سړی چې راغی دې ته نه تپوس وکړه ورته ویې څه چلو شو راشي م ورته راغی او ورته مال وښوی دکه مال چې کوم دی مال حضور د ابوجهل نه واغوسته هغې زر زر راله ابوجهل ته یې دروازه وټکوله چې ابوجهل واپس راووته ورته ویې خیر شه دا په تا باندې څه چلو شو دومره زر چې کوم دی ته لاړې ویرېدې هغه ورته ویې تاسو ته څه پته ده چې ما ته کریم آقا د دواړو جهانو سردار ولاړو ما ته ویې چې ورشه شابه دله څه راوړه ما چې وکتل د شا نه داسې وخ ولاړو چې خوله یې راته دقسې کولاو کړې وه او ما ویې که ما معمولي حرکت ته مو کړ ټول غونډ ما تېروي د ځان سره مبارک دو نه وې چې نه نه دا زما کار نه دی زه دا معامله چې کوم دی بل چاته اوس خورا خو ډېر ظالم دی زه هغه له څنګه ورشمه کریم آقا مبارک د ظالم مخې له ورغې او د ظالم مخې ته ودرېده او د ظالم نه یې د هغه د ظلم تپوس وکړ د مظلوم فریاد واورېد او بیا د مظلوم مدد وکړ اسلام عزتمندو دا دی همدارنګې چې اوس د کشمیر مسله ده په دې نه کېږي چې کوم ظالمان لګیا دي شپه ورځې مسلمانان چې کوم دی ټوکړي ټوکړې کړل بیا هم هغه ظالمان نه دي ظالم بیا هم مسلمان دی دوی هلته لاړ شو جي ته په اسلامي خوبیا باندې ډېر ښکلی تقریر وکړ چې د اسلامي دهشتګردي چې ده نو دا تاسو غلط تاثر دی زه یم هغې په دې باندې نه ختمېږي چاته دا یقین نشته چې په شام کې دوی لاړه ټوکړې ټوکړې شو یمن کې دوی ټوکړې شو عراق کې دوی ټوکړې شو افغانستان کې دوی ټوکړې شو چرته د دوی د وجودونو ټوکړې ولګېدې مګر مسلمان چې دی هغه که دا ډېر فریاد وکړي علامہ اقبال فرمائے زور بازو آزما فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے مبارک فرمائی دا سے مکوا چکل یو ښکاري یو مرغۍ ته چې کوم دی څه کېښودل هغه یې په دام کې بنده کړه او ګیره یې کړه پکې نو که چېرته تا اوسه پورې لیدلي چې یو مرغۍ په فریاد باندې ازاده شوي او ښکاري ته فریاد کوي چې ما ازاده کا ما ازاده کا تر اوسه پورې چرتم یو مرغۍ فریاد باندې نه ده ازاده شوې لاس پې وټکوه کوشش وکړه دام وشلوه دام چې کوم دی مات کا دام نه ځان آزاد کا لاس پې وټکوه زور بازو آزما تکړه شه کوششونه شروع کا
نو کیدی شي په دې کوششونو باندې تا ته چې کوم دی څه میلو شي ازادي میلو شي خو چې ته فریاد کې فریاد او جولی دغه کوې چې نه جي نه مونږ له انصاف غواړو او زمونږ مسلمانانو باندې ډېر لوی تکلیف دی او مونږ داسې وي مونږ داسې وي علامہ اقبال فرمائی زور بازو آزما فریاد نہ کر صیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے ترو سپورے یو دامم فریاد باندے ندی مات شوے را میدان تشا پلاس کی تور راوالا را میدان تشا غزنوی اوندارنگ شاہین و عبدالی میزائل سیٹ کا خالد و زرار ٹینک کینا دا جہاد اعلانو کا واللہ العظیم چکل دا طاقت پلاس کی واغستا استاد کشمیر مظلوم مسلمان باللہ دا تکلیف نازاد کی کشمیر مجبور و مظلوم و مسلمانان دغه عظیم و لوی ظلم چې په شروع دی دغه ظلم نه د خلاصېدو او د امت مسلمه د واپس عروج او راوتلو دپاره امت مسلمه خپل د خپلو اسلافو د تاریخ د ژوندي کولو دپاره به په 2 نومبر باندې په مینار پاکستان لاهور کې کل پاکستان لبیک یا رسول الله کانفرنس اور اس نتاز سوے میں 2 نومبر چلینا پر ربیع الاول شریف کی راضی دوستان کا زمان آواز اوری یا دا میڈیا پر ذریعہ باندے سوشل میڈیا پر ذریعہ باندے اگیتا میں دا خواست ہے کہ 2 نومبر یکم اور 2 نومبر چلیدہ خپل پروگرامونا پتک کے ورز باندے مئید دے داگے نے مخ کی رستو کے اب انشاءاللہ من سربا پر جمع باندے تاستبا بلا ہفتہ کی انشاءاللہ تعالی زبا قیدت اور باندے ترتیب بیان کم چی پس ترتیب باندے وزو انشاءاللہ پر 2 نومبر باندے مدد حضور علیہ السلام عاشقان و غلامان انشاءاللہ مینار پاکستان کی پلکونو حضور علیہ السلام غلامان را جمع کی گئے اگلی تبا انشاءاللہ اللہ عالم ملاوی 2 نومبر بدزان سر یاد ساتھ ہے 2 نومبر ربیع الاول شریف کی راضی انشاءاللہ تعالی منطول با اکا ورز باندے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام دا عزت او ناموس دا حفاظت دا پارا دا ختم نبوت دا حفاظت دا پارا اور پا امت مسلمہ کی دا جہادی روح را بیدار اولو دا پارا با انشاءاللہ تعالی یہ عظیم الشان فقید المثال کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوئی اور تاثر دا طول مسلمانانوں میں انشاءاللہ دا تمر دا امید دے چکم قرارداد دا مینار پاکستان پا لمن کے دا پاکستان دا جوڑے دو دا پارا پیش شوئے اقا مینار پاکستان با پدے باندے گواہ کول دا حضور علیہ السلام غلامان چھ انشاءاللہ پدے وطن کے بعد حضور علیہ السلام دا دین پرچم بولن بھی پدے وطن کے با نظام دا مدینہ منورے دا جانان مبارکی پدے وطن کے بعد حضور دا عزت او دا ناموس حفاظت کی گی دا ختم نبوت حفاظت کی گی دا وطن دا ختم نبوت دا غدارانو زیندے دا وطن حضور علیہ السلام دا ناموس دا دشمنانو زیندے دا وطن چھ دے دا حضور علیہ السلام پا نوم باندے ازاد شوی دے دا حضور علیہ السلام غلامان بھی پڑھ وہ یہ گیا دے باندے انشاءاللہ لائح عمل بدر طبیعمون مخ کی دغا کوچی دکلو ترتیب بسنگوی و تاسو طول خپل ځان سره دغا تاریخ ضرور چکم دے یاد ساتھائے 2 نومبر باندے با سہر وقتی چکم دے وطلی اتوار ورز رازی غالباً سہر با وطلی او انشاءاللہ تعالی پا دغی کی با منگو ما خامل تک رسو دا شوید ما خام من نپس انشاءاللہ پروگرام شروع کی دا شوید تر درو بجو گوری او بیا با جانا واپس رازو اللہ کریم جل جلالہ دے استغفر طول دوستانو ادل تراتلل دا حضرے پخبل عظیم اور لوی دربار کی قبول و منظور کی